تاسو خدای وخه نن زما د خبرو کولو اراده نه وه، زړه کې مې زور نشته، کله کله داسې وي او د دې یو وجه هغه نن سبا زمونږ د مسلمانانو عالمي حالات دي. د هغې د وجې نه مې کله کله زړه وغورځېږي، بیا خبرې نشم کولی. تاسو ته معلوم دی چې نن سبا څه کېږي. او دغه ضمن کې مې دا یو عرض کولو چې په دې دنیا کې هر یو هوښیار سړی فکرمند دی، پس فکر کې لګیا دی، پس حزن او غم کې لګیا دی. چا سره د کور غم دی، چا سره د بچو غم دی، چا سره د نوکرۍ غم دی، د کاروبار غم دی، د پټي غم دی، چا سره د کور د سودا پوره کولو فکر او غم دی، چا سره یو، چا سره بل. او حقیقت دا دی چې چا سره فکر او غم نی، نو دا سړی ژوندی نه دی، مړ دی. دنیا کې به یو سړی ژوندی پاتې کېږي، په دې کې به ساه غړېږي او د سره به غم نی. رسول الله صلی الله علیه وسلم په باره کې امام ترمذی رحمه الله په شمائل ترمذی کې چې کوم حدیث مبارک راوړی دی، نو د رسول الله صلی الله علیه وسلم وصیه روایت کوي، کان دائم الاحزان. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ حزن میں رہا کرتے تھے، ہمیشہ وہ بغم کے برو. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا ٹکے استعمال شوئے، دائم الاحزان. بدرے الفاظ نور دی، ہمیشہ وہ پا حزن کے، فکر کے، سوچ کے برو. دا غیدہ فکر او سوچ دا دنیا نو، دا د کاروبار نو، دا د دندې او د ولیبې نو، هغې ته چې الله جل جلاله کوم حیات طیبه مبارکه نصیب کړی و، داسې بل چا ته نه. لیکن دنیا زید فکر دی، فکر کې فرق دی. تاسو ته ما عرض وکړو دا مخکې چې کوم ذکر کړل دا د دنیا سره تعلق لري. د کور فکر، د کاروبار فکر، د پیسو فکر، د خرچې فکر، د هر یو سړي ته دی. سهار په منډه منډه د دې فکر د وجې نه دی روزي په منډه ځغلي، په یخنۍ کې، په ګرمۍ کې، او ټول رس په ځان باندې په اوړي کې خولې پې راماتي، په ژمي کې د ساړه پرواني، د دې فکر او د غم د وجې نه دی لګیا کار کوي. رسول الله صلی الله علیه وسلم دا فکر نو چاته نقصان ورسي، هغه سره د هغې فکر، کور ته نقصان ورسي، سورلۍ ته نقصان ورسي، کاروبار ته نقصان ورسي. او کوم فکر چې مسلمان ته کول پکار دی، هغه فکر د په خوله چرته نه راځي. فکر کوم یو پکار دی؟ فکر د الله جل جلاله د صفاتو فکر، د ذات فکر نه. دا د عام موضوع د سیرت د موضوع نه سوای خبره مې شروع دا خبره وکړو. د الله جل جلاله د ذات فکر بنه کې چې خدای پاک به څنګه وي، دې فکر نه منع فرمایلی شوي دا حدیثو کې. او چې کله دا فکر شروع کی سړی، نو شیطان یې ګمراه کوي. ځکه چې قرآن کریم کې الله پاک فرمایي لیس کمثله شیء، دا الله جل جلاله په مثل هیڅ یو شی نه. چې کوم تصور ستا په خیال کې راځي او کوم شی تا په سترګو باندې لیدلی، د هغې نه الله جل شانه وراء والبراء دی، ذهن نه وباسه. نو د ذات په باره کې فکر اجازت نشته. او خیر دی، ډډه ولګ، ټیک نه ډډه ولګ. دویم د صفاتو په باره کې فکر، د الله جل جلاله صفات، اللہ پاک رازق تھے، اللہ جل شانہ خالق تھے، اللہ مالک تھے، اللہ رحمان دے، اللہ رحیم دے.
الله سلام دے، الله حفیظ دے، الله تواب دے. دا د الله جل شانه صفات دي. قدرت د الله، حیات د الله، علم د الله، دا د الله جل شانه صفات دي. رحم او مهربانی د الله په دې کې فکر کو. زمونږ په مشرانو کې یا په دې زمانہ کې که چېرته داسې څوک وي د رسول الله صلی الله علیه وسلم په امت کې عارف بالله ټکي چې راځي نو هغه په دې معنا سره راځي. عارف بالله، الله کو پہچاننے والا. دا سړی خدای پیژني، پس سره پیژني پہچاننے والا په صفاتو سره. الله جل جلاله په صفاتو سره په ونو کې مخکاري، د خاورې په ذراتو کې ملیدې شي، په هر یو تیغ کې لیدې شي، په هر ذره کې لیدې شي، په رڼا کې لیدې شي، په تیاره کې لیدې شي، په اسمان ته چې ګوري لیدې شي، ستورو ته چې ګوري لیدې شي. کله کله داسې هم کېږي یو سړی په چت ته پاسه پروت ستورو ته ګوري، د هغه هدایت نصیب شي، هغه ایمان قبول کړي. فکر چې کوي قرآن کریم کې الله پاک د فکر په باره کې فرمایي الذین یتفکرون فی خلق السماوات والارض. په دې زمکو اسمانونو کې نښې نښانې دي هغه چا دپاره چې څوک د الله جل شانو په مخلوقاتو کې فکر کوي، سوچ کوي. او چې کوم سړی د مزغو نه پاتې وي، د عقل کار نه کوي، د مخې ته به ناشنا واقعات تېرېږي، دی به سوچ او فکر نه کوي، دی به دغسې پې تېر شي، د هغې نه به عبرت نه اخلي. نو د الله جل جلاله په صفاتو کې فکر، د الله جل جلاله په افعالو کې فکر، خدای پاک کارونه ګوره، الله پاک دا بوټي څنګه زرغونوي، دې کې فکر. الله جل جلاله نور څنګه راخېږي، دې کې فکر. په ستورو کې فکر. دغسې چې کوم امتونه او قومونه تېر شوي دي، موبایل بند کړي، چې کوم امتونه او قومونه تېر شوي دي د هغوی په باره کې سوچ او فکر. او دې دپاره تاریخ نه واقفیت انتهایی ضروری دی. د موسی علیہ السلام قوم بنی اسرائیل الله جل جلاله څنګه نجات ورکو، دې کې فکر. داغه په مقابله کې فرعون او فرعونیان قبطیان الله جل شانه څنګه هلاک کړل، دې کې فکر. دا الله جل شانه نصرت او داغه قدرت په پتا باندې پرانسته کېږي، عارف دې سره جوړیږي. نو چې څومره تېر شوي واقعات دي د هغې په واقعاتو کې فکر کول، د الله جل شانه په افعالو کې فکر کول، د مرګ فکر او سوچ، مرګ په باره کې فکر او سوچ کوي. دا مراقبه موت چې کله کله دلته کېږي دا د مرګ فکر دی، سوچ دی. ټول ژوند انسان تیر کی ناڅاپه په مرګ راشي او یو کالو په عمر کې، او د ټول ژوند او یو کالو کې کله دا غم نه کړي، سوچ نه کړي چې زه به مرم. مرګ به راشي دغسې ناخبره د دنیا نه لاړ شي، هېڅ تیاری نه کوي. رسول الله صلی الله علیه وسلم ذات اقدس ته وګورئ، د صحابو حالاتو ته وګورئ چې مرګ به راتلو څنګه به د هغې کیفیت و. مخکې نه به په ژوند کې به د مرګ په باره کې څه تصور او خیال و، تیاری به یې د مخکې نه کړی. نو د مرګ په باره کې فکر کول، د خپل اصلاح او د بچو د اصلاح په باره کې فکر کول، د عالم اسلام د مسلمانانو په باره کې فکر کول، امت د تیرون او د مصائب او تکلیفونو رایستو په باره کې فکر کول. ځکه چې رسول الله صلی الله علیه وسلم دنیا نه تشریف وړی دی او پیغمبر علیه السلام دا کارونه د امت ته پرېښي دي. څوک څه کوي، څوک څه کوي، هغې کې لګیا دي. خوش قسمته دي هغه خلک چې د چا د خوب پیغمبر صلی الله علیه وسلم سوچ او فکر نصیب شو. په خوراک سکاک باندې غټیږي خو څاروی هم څنډه، چې د چا فکر نصیب شي دغه فکرونو کې دا خوش قسمت او سعادت مند دی. باقی د دنیا فکرونه او غمونه هغه د صحابو د سیرت ته چې سړی وګوري سړی حیران پاتې شي. نو بهرحال عرض مې دا کولو چې کله داسې حالات راشي چې سړی څه کولی نه شي، په ذهن باندې بوج راشي. رسول الله صلی الله علیه وسلم چې کله د بدر نه فارغ شو، تاسو ته واقعات بیان شوي، پیغمبر علیه السلام په مدینې منورې ته رالو، کال تیر شو. دې کال دوران کې چې کومه قافله د ابو سفیان مکې مکرمې ته تللې وه، مکې مکرمې ته، نو هغه قافله مالی قافله و، ډېر غټ مال واغېسته. نو یو ځل کافرو مشران چې دی کې
تقریبا اکثر رستو مسلمانان شوي خو دغه وخت کې مسلمانان نو لکه ابو سفیان ابن حرب، اکرمه ابن ابي جهل، صفوان ابن امیہ، عبدالله ابن ربیعه وغیرہ وغیرہ. دا رستو مسلمانان شول خو دغه وخت کې د اسلام سره هماغسې دشمني وه لکه څنګه چې پخوا وه. د یو ځل مشوره وکړه، په دارالندوه کې راغونډ شول. دارالندوه د پیغمبر علیه السلام په نیکونو کې یو نیکه چې قصی نوم یې یادېږي، هغه یو حجره غونه جوړه کړې وه د مشورې ځای، هغې کې به یې مشورې کولې. نو بیا وروستو کافر هم په دې کې مشورې کولې، نو دی دلته راغونډ شو. دی مشوره دا وکړه چې کوم مال ابو سفیان تجارتي قافله راوړي وو، نو هغه مال موږ سره محفوظ پروت دی ټول، رأس المال هم او ګټه هم. رأس المال هم پروت دی، ګټه هم پرته ده. رأس المال یعنی چې کوم موړي ده، هغه چې کوم مال موږ په تجارت کې لګول او په هغې چې کومه ګټه شوې ده 50,000 دینار، 50,000 دینار دا رأس المال قافلې. دینار د سرو زرو اشرفۍ وه، او ګټه چې کومه وه نو ګټه په دې پسې په دینار پسې دینار یې ګټلی وو. نو 50,000 چې رأس المال و موړي وه، نو 50,000 ورپسې ګټه هم وه. دی مشوره دا وکړه چې داسې به وکړو چې دا رأس المال چې د چا مال په دې قافله کې لګېدلی و، نو اصل مال به واپس کو او ګټه به مونږه په جنګ باندې ولګو د اسلام خلاف، د پیغمبر اسلام خلاف، د مسلمانانو خلاف. او دا ډیر مال له په دې باندې مونږ ډیر څه کولی شو. نو چې دا مشوره دی ورکړه، نو ټولو مشرانو په دې باندې اتفاق وکړو، ټولو په دې باندې متفق شول چې بالکل دي اصل پیسې چې کومې وي د زنانو د نارینو د مکې د خلکو هغې ته واپس کړي، او 50,000 دینار 50,000 دینار ګټه هغه یې بیا لکه هغه یې وویسته، هغه یې په دې جنګ باندې ولګوله چې اوس به جنګ کوو د مسلمانانو سره. دې ته غزوه احد وایي. او دا د رسول الله صلی الله علیه وسلم د هجرت دریم کال دی، د هجرت دریم کال، او میاشت د شوال، او جنگ بدر د هجرت په دویم کال شو، د دې نه کال مخکې، او هغه میاشت د رمضان وه، تاسو ته تېر شوي دي. نو تقریبا څه د پاسه کال په دې باندې واوړېدو چې مشرکینو دا اراده وکړه او خلک یې تیار کړل، غیر چاپېر قبایل هم تیار کړل چې څوک د پیسو والو هغې د غریبانانو قبایلو ته ووایي چې زه به دومره پیسې درکړم او په دې جنګ کې شریک شئ. نو د رسول الله صلی الله علیه وسلم خلاف، د کافرو د اسلام خلاف او د مسلمانانو خلاف یو لوی لښکر دی تیار کو. رسول الله صلی الله علیه وسلم تر حضرت عباس رضی الله عنه چې هغه اسلام قبول کړی و پټ، او دغه وخت کې په مکه کې پاتې کېدو، مدینه منوره کې نو، هغه فوراً خط راواستولو پیغام مدینه منورې ته رسول الله صلی الله علیه وسلم ته، او باغې کې د مشرکینو د دغه ارادونه رسول الله صلی الله علیه وسلم واقف کو چې کافر لښکر تیاری او په تاسو باندې حمله کوي او تیار اوسئ. هغه کس ته پیسې ورکړي اجرت، او دا یې ورته ووایي چې دا خط به 3 ورځو کې دننه رسوي چې د 3 ورځو نه مؤخر نشي، رستو نشي. او د مدینې منورې او د مکې مکرمې لار هغه زمانه کې د 8 ورځو وه، د 8 ورځو چې په وخت باندې به راتلې او مسلسل چې کوم ترتیب د سفر کولو، هغه سفر به درمیانه کولو، نو په 8 ورځو کې دا لار وهله کېده. دغه کس ته وایي چې ته به 3 ورځو کې ځان رسېدی، به څنګه تللی؟ تاسو اندازه ولګوئ چې رسول الله صلی الله علیه وسلم ته اطلاع ورکړه. مشرکین د مکې نه را روان شول، د هغې شمېر 3,000 په بدر کې 1,000، اوس په احد کې 3,000 کافرو، او هغې سره 3,000 اوښانو او 900 سره زغرې وې په بدن د پاسه چې اچوي، یعنی 900 کسان په جنګجو پکې داسې وو چې د هغې زغرې اغوستې وې هغې، او هغې کې 200 اسونه او 15 سره ښځې وې زنانه، او دا ښځې د مکې د سردارانو ښځې وې، لکه د ابو سفیان ښځه وه هند نوم یې،
او د غرنګ د نورو د دې خزو مقصد سو د جنگ نوعیت هغه زمانہ کې جدا د دې خزو دراوستو مطلب یو داو چې دای هغه د دې مړی چې کوم په جنگ بدر کې شیو د غي مرسیه وي د غي اشعار وي اشعارو کې تذکرہ کوي او جړه کوي نوحه نو د دې ویر سره او جړه سره و چې کوم دینو سړی تیزیږي په جنگ کې دا د دې لپاره راغلی یو دویم دا کچرته په جنگ کې سو پرستو کیږي نو هغه ته به پیغور ورکول چې فلان کې ډنګړي ترستو شوي نو چې خزه چاته پیغور ورګنو هغه نورم تکړه شي بیا او دریم دا چې انساني فطرت داسې ده چې چرته خزه ویني او دې منډه وي دې منډه کې نور تیز شي او دې بل یو کار کې نو باغې کې نور تیز شي خزه ته د خولو د پاره چې کوم دینو باغې کې نور دې وړاندې شي ګرم شي نو دا دریم مقاصد د خزو دراوستو په دې جنگ کې دا 15 زنانه په دې کې راغلي وي د مالدارو کورنۍ خزې وي بګي رسول الله صلی الله علیه وسلم ته دا اطلاع لاړه چې دا سه لخر را روان دي اوس وسوس غره پوش 200 او اسونو والا او 3000 بوخانو سره او دې سره سره دای سره شرابونه او ډولکی مو وسره او ډمم به وسره دا ډمې د ګډولو لپاره د خوشحالۍ په موقع او شراب سکل چې په نشه کې په یو نه پزان باندې او دا اوس هم د کافر همدغه انداز وي چې کله غي خپل لخر او فوج ګرمۍ نو خزي وسره نو د کافرو په فوج کې اکثر خزي وسره څنګه پسنګ جنگي نه یو خزي راوسته نو کافر سره خزي دویم دا چې شرابونه کبابونه غي سره نو دغه سنن سبا هم د کافر سره دریم دا ناچ غانه دا هغه زمانہ کې وینن سبا هم د کافر سره دغه سي نو کچرته مسلمان قوم مسلمان ملک په دشمن باندې د غلبې په وخت کې یا د غې نه مخ کې ناچ غانو کې ساخل نو د غې مثال په شان د کافر دی کچره حالانکه پکار دادا چې سړی څنګه زی نو د خپل رب سره تعلق جوړ کی د ذکر د دعا په شکل کې قران کریم کې الله جل شانه فرمایي چې په میدان د جنگ کې مګوره د الله ذکر هیر نشي د الله جل شانه ذکر دا یو داسې رسد او پړې د جلب دی چې تا خپل رب سره ځان تړلې دی بس او الله جل جلاله سره چې چا ځانو تړلو ارزه کې فائز المرام دی کامیاب دی فلاح مدن کې دی چې څو وخت دا مزه اوښلې دو نو بس د الله جل شانه نصرت د انسان نرستو شي تاسو ګورئ په دې لار باندې کله کله اورازي د واده په موقع پاغه کې زنانم وی پاغه کې الکانم وی پاغه کې سړیم وی کله کله په بس د پاسه د الکان غړيږي بزان نه پوي نو چې غفلت کې راشي نو هغه بس وړي اکثر واقعات په داسې موقع باندې شي زنانه او ته نقصان ورسي ماشومه او ته نقصان ورسي غټو ته نقصان ورسي الکانو ته نقصان ورسي د دې غفلت د وجه په تاریخ باندې تاسو نظر واچوي چې څومره قومونه الله جل جلاله غلا هلاک کړی دي د غفلت په وخت کې غلا کړی د غفلت په وخت کې او د لهو العب په وخت کې یوځه کې الله پاک فرمایي زحن وهم يلعبون بر آیت را تنه یاد زه حافظ نیم چې د الله جل شانو عذاب دی اونې ول صاف په وخت کې چاشت زوحا چاشت وي لکه د دې وخت نمخ کې وخت تیر شو وهم يلعبون جبکې یہ لوگ کھیل رہے تھے چې کله دی لوبي کول نو د الله عذاب دی اونې ول نو د چاش په وخت کې زتا سونه تاسو کوم خلق سکی زمیدار په پټی کې لګیای دکاندار په دکان کې لګیای ملازم په ملازمت باندې لګیای کارخانه‌دار په کارخانه کې لګیای الله جل جلاله دې کارونو ته چې انسان یې کوي دا د انسان ذرایع د معاش دي لیکن چې کله دا د الله د ذکر نه د الله د بندګۍ نه خالی شي نو دې ته بیا الله پاک له العب وي دا لوبي او په له العب کې سړی غافلی کرکټ والا د کرکټ شوقي چی نو دی به مزګزار وي خو چې کله د کرکټ شوقي نو دی بیا کرکټ ګوري داغه تماشا وکي او مثبت نه پاتې شي ځکه چې د الله العب نو الله جل جلاله د دنیا هغه کاروبار تا چې هغه سره کفر وي هغه سره د الله نافرمانی وي هغه سره غفلت وي د الله یاد ني هغه ته الله لعب وي
دی په کھیل کې لګیو وهم یلعبون اور وہ لوگ کھیل میں مبتلا تھے کھیل رہے تھے او د لوب په دوران کې سړی غفلت کوي نو د الله جل شانه عذاب راشي نو عرض می دا کولو چې دا د کافرو طرز دی انداز دی چې کله په د باندې خوشحالي راشي نو دی غړیږي د الله جل شانه ایر شي دی په دوپړو باجو باندې سر شي دی په دمتو باندې سر شي د ته مخه ته دمه غړیږي یا دیخ په لګړیږي دی په نشو تماشو باندې سر شي د کوم مشران د فوج مشران د ملک مشران حکمرانان چې کله داسې شي نو د الله جل جلاله نصرت لري کیږي دا خیال ساتي د چا دعاګانې وي د چا جوړاوي د چا فریاد وي چې الله جل شانه کله کله زمونږه نصرت وکي تا مدد وکي په داسې موقع باندې مسرخرو کی عزت منسي لیکن دا د دې سيزونه د دې منافري دې سره دا نه جمع کیږي نو دا خلق په دې شکل باندې راغلو په بدر کې دا کافرو مشرکین او د کافرو کار دار رسول الله صلی الله علیه وسلم ته دا اطلاع رااله چې یا رسول الله کافر په دې انداز باندې را روان دي نبی کریم صلی الله علیه وسلم صحابه راغون کړ هغه سره مشوره کوله اولی خط ورکو یو صحابي ته چې دا وایا ځکه چې رسول الله صلی الله علیه وسلم نبی امی دی نبی امی تاسو ته دلته یو خبرو کوم دا ما ابتدا کې مرز کړی و چې نن سبا په حکومت کې او د قوم مشر جوړېدو کې لغت ته ډېر عمل دخل لري جبا او کومه جبا بیا انګریزي چې انګریزي ورزي ځکه زمونږ د بچو د ماشومانو وړو چې په جبه ایلټ کې راځي نو هغه چې په کور کې سیو غواړي مڼه غواړي نو ما ته اپل راکړه نو مور پلارې پويږي کنه پويږي نیانی کې خو پټکې نه پويږي چې اپل څه شي دی خدا ماشوم چون کې انګلیش میډیم سکول ته ځي نو زمونږ فخر داده چې انګلیش جبه زده او دا مور او دا پلارم وته وای چې دغه وایا دا خو د بربند قوم پسې تللی دا خو د زوناتو پسې تللی زانیانو پسې دا خو شرابیانو پسې تللی دا خو هغه بربندو لغړو پسې تللی چې دا غي حالات وګوري چې سره د حیواناتو نه بدتر دي نو ته د خپل بچي او بچي په هغه ځای باندې خوشاله کې ته فخر کې چې کله دا غي په شان مشابهت به اختیار کې نو ته ماشاء الله الحمدلله چې بچي می دوټي کې ذکر او د شوروش نو دا نن سبا معیار ګڼل کېږي چې کوم یو سړی ته انګریزي ورزي نو وې دې قابل له صدارت او د وزارت ته چې چاته نو ورزي نو دې په جبه نه پويږي نو دې بسوي زمونږ خو پیغمبر صلی الله علیه وسلم صلی الله علیه وسلم چې دا غي برکات اوسم تاسو ویني په دې جمعات کې زمون په دې ملکونو کې د اسلام چې خور دی دا غي برکات دي تیارې وي د کفر او د شرک هغه ته د عربین علاوه یو جبم بل نه ورتله د عربین علاوه یو جبم بل نه ورتله یو ټکي چرته راځي حضرت سلمان فارسی رضی الله عنه جب فارسی و د حضرت سلمان فارسی رضی الله عنه جب فارسی و نو خېټه کې درد و قبض یو کس چلو خېټه نیولی و نو رسول الله صلی الله علیه وسلم ته پته ولګی نو ته فرمایي شکمت درد خېټه کې درد ده او دا ټکي د فارسی دی دغه یو ټکي ویل دي د حبشي جبه بعضی الفاظ ویل دي خو بعضی وایي چې هغه صرف حبشي نه دي بلکې هغه عربی ته راوړېدلي دي یو ماشومه وا نو چرته نه کپڑا راغلی و ګلدارا مال غنیمت کې راغلی و یا د کافرونو په طریقه را رسیدلی و نو رسول الله صلی الله علیه وسلم سوچ کولو چې دا کپڑا چاته ورک نو یو ماشومه د غینوم د ام خالد رضی الله عنها دغه وخت کې دا جنۍ و پیغمبر علیه السلام فرمایل ام خالد راوړی هغه راوسته نو هغه ته قمیص ورکو به دا واخله هغه قمیص چولیو هغه ټیم کې کپڑا ډیره ګرانه و پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام وته فرمایل سنه څومره خشته ده خپل دې دغه ماشومې د زړه ساتلو لپاره دا ټکي د عربی دی وي دا رسول الله صلی الله علیه وسلم استعمال کړ نور ناراضي صرف عربي جبو فصیح بلیغ لیکن دا غي خلفاء او صحابه په ټوله دنیا باندې حکومت کړي ټوله دنیا باندې هغه مغربي بارډر ته چې د سمندر غاړه داغه ته رسیدلې دي او آل ته مشرقي غاړه چین ته رسیدلې دي صحابه کرام
دا حضرت معاویه رضی الله عنه په زمانہ کې چې تاسو وګورئ پوره دنیا آباد باندې حکومت ته زی په زی وسو زیونه پاتې دا هغه ذات چې دا غن انګریزي زده ونه بل یو جبز ده دغه وخت کې چې د سړی ژبانی اصل شی دوه سيزونه دي یو قابلیت ته او یو امانت ته دا دوه سيزونه چې انسان کې کوم فن باندې چې ته په کوم کار چې تاسو مشر جوړه هغه قابل هم دی او کنه قابلیت ته قتل پکار نن سبا د قابلیت زه رشوت او سفارش واغشت قابلیت نی رشوت ورکی باغزه باندې ولګي قابل نی پټکی نه پويږي په شناختی کارت کې دسخط په اردو کې دی نشي کولای شناختی کارت کې مال دلی دي سوز آیا چې خپل نوم خطا لیکي غلط لیکي خدای د شناختی کارت مشر جوړ شوی دی ځکه چې په سفارش باندې راغله په رشوت باندې راغله نو د قابلیت زه رشوت ونیولو ها کچره دا هغه چا سفارش وشي چې هغه قابل له ټیک ته ډیر زیاته خلا رسول الله صلی الله علیه وسلم داسې سفارش کړي او صحابه ته ویلي دي چې مستحق او حقدار دغه سفارش وکړي لیکن یو سړی حقدار نه دی نو قابلیت یو دویم شی امانتداری او امانتداری بغیر د دیندارۍ نه او د علم دین نه ناراضي چې یو سړی ته د دین علم نه هغه امانتداری سو پیژني هغه به تور د سپین وای سپین د به تور وای حق ته به باطل وای باطل ته به حق وای نیکی ته به بدی وای بدی ته به نیکی وای طاعت ته به معصیت وای معصیت ته به طاعت وای د په ذهن کې بدان راځي چې پته لګی نه چې آیا ختم نبوت عقیده هم ضروری ده او کنه علم بسر نشته جاهل دی نو دې امین وي او امانتداری خصفات وي په دغه اخلاقی او دا د دیندارۍ نه بغیر ناراضي او دینداری د علم دین نه بغیر ناراضي نو د دین علم بنیادی ضرورت ته هر یو منصب باندې چې تاسو لګي ک منیجر جوړه کله جماعت مشر جوړه کله ادارې مشر جوړه د دوه سيزونه ضروری دي نو رسول الله صلی الله علیه وسلم جب نه وزد نن سبا بنیاد دغه جوړ شوی کې یو سړی کې بالکل خائن وی سراسر او یا پاغه کار باندې په ترتیب باندې نه پويږي لیکن جب عزت نه دی وی چې دی ټیک دا غیر لپاره رسول الله صلی الله علیه وسلم ترجمان کتو ترجمان حضرت زید ابن ثابت رضی الله عنه تھا او تاسو ته مخکې تیر شو چې کوم په بدر کې قیدیان کافر قیدیان شیو نو اغه رسول الله صلی الله علیه وسلم او چې زمونږ الکانو ته لیکلو غي دا ضرورت ته رسول الله صلی الله علیه وسلم وتدا او زید ابن ثابت رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایل دی الکو نوجوانو الک د بهر نماز سره خاتون راضی جبز دکا نو د په یو هفته کې جبز دکړی و په یو هفته کې د رومیانو نو دا ترجمانان بیزان سره ساتل خا د هرقل او د ابو سفیان په منس کې په مسجد اقصا کې مکالمه شوې ده اوس هم د احادیثو په کتابونو کې من وان غ الفاظ درج دي آلته کې خبرې اترې شوې دي هرقل د رومیانو بادشاہ او ابو سفیان د مشرکین د مکه مشرو د دې دوړو په منس کې خبرې شوې دي ابو سفیان فصیح عربي وي او هرقل رومي جبوي دغه په خبر نه پویدو هغه د په خبر نه پویدو په منځ کې ترجمان درول ترجمان ته وی چې ودرېګه د خبر ان من وعن چې د څنګه کوي ماته نقل کو نو که څوک وی چې هرقل هغه ټیم کې سپر پاور روم او کسرا فارس بادشاہ لیکن هرقل د عربي نه ورتله نو دا بادشاہ بس کې چې عربي نه ورسي نو بهر حال جبا د قابلیت نه ده جبا صلاحیت نه لري د کارونو لپاره رسول الله صلی الله علیه وسلم ته خطر راغلو نو صحابي ته ورکو چې دا وایا نو صحابي خط او چې یا رسول الله پدې کې خدا دی فورا نبی کریم صلی الله علیه وسلم صحابه کرام راغون او دا غینه مشوره واغشته چې سوق دا وخت مشرکین را نږدې شي مدینه منوره پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام چې کله مشوره کول نو د اکثرو مشرانو صحابه رائے داوا او بخپل د رسول الله صلی الله علیه وسلم خیالم دا مشوره پدې کې دا چې موږ د مدینې نه بهر وځو او که مدینه کې ایثار شو او د کافرو سره جنگي دا اکثر مشران رائے دا و چې مدینه کې دن نه بو جنگي مدینه کې و پناهګزین شو دلته بو جنگي او دا غي وجه دا چې کافر ډیر لخر سره راغلي دي نو مدینه منورې نه غیر چاپیر باغات د کجرو او دا غي باغونو نه غیر چاپیر دیوالونه تاو اوس چې تاسو مدینه منورې ته لاړ شئ نو د اکثر باغونو نو سم دیوالونه تاو دي دیوالونه ته نه تاو او یو طرف چې کوم دی نو هغه
خالد په هر حال ټول مدینه تقریبا دا داسې بند وه په فصیل کې. نو چې کوم مشرانو رای ورکړي و د هغې خیال دا و که چېرې دا خلک راشي او د مدینې نه بهر زمونږ د باغونو سره نږدې دلته کې پاتې شو، نو دی به راته په سپینه ډاګئ، مونږ به په باغونو کې دننه یو، نو مونږ به دی اولو او دی مونږ سره مقابله نشي کولی، دی به زیات هلاک کړي. یو که چېرته بالفرض بعضې شاسور په اسبانې سور د مدینې د آبادۍ ته دننه د راتلو کوشش کوي، نو ړومبی خو هغه ته په باغونو په دیوالونو راوړېدل ګران دي، بلکې چېرته راوړي نو مسلمانان ټول دننه دي، دی به ختموي د ټک سره، نو هغې به شکست خورده واپس لاړ شي او دی به مونږ سره جنګېدی نه شي. دا رایې وه د رسول الله صلی الله علیه وسلم، خپله هم رایې دا وه، خیال یې دا و. لیکن چې کوم نوجوانان صحابه و الکان او په هغې کې خصوصا هغه کسان چې هغې په بدر کې نو شریک شوي، بدر کې نو تلي، هغه وی یا رسول الله بهر به جنګي، دننه نه، دا کافر دننه دی، مونږ د خپلې آبادۍ ته پرېږدو نه، مونږ به بهر جنګي. رسول الله صلی الله علیه وسلم لا فیصله نه کوله، وی دا خو جذباتي او جوشیله نوجوانان دي، خو یو څو مشران هم پکې دا رایې ورکړه. په هغې کې یو د رسول الله صلی الله علیه وسلم خپل تره حضرت حمزه رضی الله عنه، هغه په مشرانو کې هغه دا رایې ورکړه. بل سعد ابن عباده رضی الله عنه، دا د خزرج مشر سردار، لکه څنګه چې د اوس مشر سعد ابن معاذ رضی الله عنه. نو حضرت حمزه رضی الله عنه، سعد ابن عباده رضی الله عنه، یو څو نور کسانو دی وی حضرت حمزه رضی الله دی وی چې موږ به بار جنگي. حضرت حمزه رضی الله عنه خدا هم وی چې یا رسول الله ترغه پورې به خوراک نه کوم، نوړی بخله کې نه چوم، تر څو پورې چې دی کافرو سره په توره بهر نیم جنگېدل، یا به مرشم یا به خوراک نه کوم. رسول الله صلی الله علیه وسلم چې دې مشرانو ته وکتل چې د دې رای امداده، پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام مجبورن دا فیصله وکړه چې ټیک ته بهر به جنگي ګزان تیار کړي. دا ورځ د جمعې ولکه څنګه چې نن د جمعې ورځ ده، او دا مشوره د جمعې د مزد نه مخکې سهار ټایم کې وشوه، او رسول الله صلی الله علیه وسلم فیصله وکړه د جمعې نه پس ځان تیار کړي. نبی کریم صلی الله علیه وسلم چې څنګه د جمعې مزد وشو، نو مجاهدینو ته مختصر تقریر وکړو، او په هغې کې بنیادی خبره دا وه چې ټول متفق شي اوس، او میدان نه به تختی نه، په میدان کې به ثابت قدم وي، او چې زه د څه ویم نو زما اطاعت به کوئ، خبره به منئ، په اطاعت باندې ډېر زور واچول. او دا خبرې چې وکړې نو رسول الله صلی الله علیه وسلم کور ته دننه شو. نو د پیغمبر علیه السلام کور مبارک چې کوم ځای روزه ده دغه کورونه و، لکه د جومات په دې دیوال کې، وسره حضرات شیخین هم دننه شول، ابو بکر صدیق او حضرت عمر رضی الله عنهما. پیغمبر علیه السلام یې سنبالولو جنگ دپاره، زغرې پې واچولې، د زغرو نمونې مو د رسول الله صلی الله علیه وسلم، یو زغره و ذوالفقار، او یو زغره و فضه، دا ذات الفضول زغره او فضه، دا دواړه یې واچولې او دا یې لاندې باندې واچولې. حضرت عمر رضی الله عنه او بکر صدیق رضی الله عنه په بدن مبارک باندې دا سمې غشي او لیندا د ځان سره چې کوم دینو جوړان کړ، تورې جوړان کړ، او په شا طرف ته ډال چې کوم دینو په وګ باندې واچول، دا د هغه زمانه وسله و پورا. رسول الله صلی الله علیه وسلم په دې حال کې راووت چې څنګه غیر راوتل کور کیولا چې سعد ابن معاذ د اوس قبیله مشر هغه خلکو ته وی چې ګوره داسې ښکاریږي چې تاسو رسول الله صلی الله علیه وسلم مجبور کړی دی په بهر وتو باندې، دا غي خپل رای دا نه او تاسو د خپل قول نه واپس شئ. دا الله پیغمبر مجبورول نه دی پکار، هغه خپل آزاد رای ته پرېږدي. دا یې ووی نو ټول په دې باندې متفق شول چې ټیک ده، موږ رسول الله صلی الله علیه وسلم ته وایو چې څنګه رسول الله صلی الله علیه وسلم راووتو، دی ورته ووی چې یا رسول الله داسې ښکارېږي چې تاسو زموږ د رای د وجې نه مجبور شوئ، نو موږ خپل رای واپس اخلو او تاسو چې څنګه خوښئ دلته مدینه منوره کې جنګېږو. رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته وفرمایل چې نه، دا الله پیغمبر چې یو ځل وسله وتړي ځان سره او هغه جنگ ته روان شي، نو هغه بیا په کور کې نه ایساري، هغه به وسله تر هغې پورې نه کوزي تر څو پورې چې کافر سره جنګېدلی نه. مطلب دا دی چې اوس زمونږ اقدامي
جنگ دی دفاعی نه دلته نه به بهر عضوال ته جنگي دې کې یو دې طرف ته اشاره و قران کریم کې الله پاک فرمایي وشاورهم فی الامر فاذا عزمت فتوکل علی الله دې خلکو سره مشوره کو او چې کله ته عزم وکې په ښه اراده وکې نو بیا په الله باندې توکل وکاو بیا کار شروع د شورا د مشورې د غي چې کوم آداب دي هغه دادي چې کله فیصله وشي نو د غي فیصله خلاف ورزي کول نه دی پکار نن سبب داسې خلک وي چې مشوره کې مشوره اخلي نو دې برای نه درکې یا به تبه روغواړي مشورې ته دې برای ته ناراضي او رستو بیا وی چې نه دا کار داسې نه دی پکار دا داسې دې کې دادي او دې کې دادي او دې کې دادي نو دا یاد ساتي چې دې کې برکت ني چې کله د بل مسلمان زړه ولړزولو هغه راي باندې اتفاق شوه دا خبر اوس خطرناک شو بس دا سه کول قطعا نری بکار او مشوره په کور کې مغشتل پکاري د کور مشر پلار ته پکار دي چې هغه د خزینه د بچو بچي نه مشوره والی لیکن کای هغه چې کوم د پزړه کې راضي هغه فیصله دی وکي کله کله انسان پزړه کې یو راي وي او چې بل مشوره ورکي نو راي بدل شي ځکه چې غیر راي کې وته راي خخ کاری خو چې کله فیصله وکي د مشورې مشر صدر نو دې ته عزم ویل کېږي دغه فیصله بیا ماتول نه وی پکار په دې باندې کلک درېدل پکار ذکر اللہ جل شانہ فرمائی وشاورہم فی الامر فاذا عزمت فتوکل علی اللہ آپ ان سے معاملات کے اندر مشورہ لیجئے اور جب آپ عزم کر لیجئے تو پھر اللہ پر بھروسہ کیجئے بیا اللہ جل شانہ باندې اعتماد او بھروسہ کوه کار کوه رسول الله صلی الله علیه وسلم او فرمایي بل دا معلومه شو چې پیغمبر چې کله د دشمن سره د جنگ اراده وکړي نو دی بیا چې سو پوری جنگ نه کړي ترغه پورې نرستو کیږي او دا صرف او صرف د رسول الله صلی الله علیه وسلم نه سیرت نگار مورخین محدثین دا وی چې دا تقریبا د ټولو انبیانو طریقه ده دا الله پاک د طرف نه ثابته ده ځکه چې پیغمبر په خپل قوم کې انتهایی شجاع جری او بهادر وی داغه غو نه بهادر بل څوک ني او بیا محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم زموږ خو پیغمبر صلی الله علیه وسلم نو هغه بیا په نورو کیسو خبرو باندې بیا رستو کیږي نه نو رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایل چې نه اوس بززمو جنگي غمب او هغه نه پس دا واپس کوړه نظم دا وصله نبی کریم صلی الله علیه وسلم صحابه ته امر وکړي چې زئی روان شي نو د موز نه پس د جمعې د موز نه پس صحابه روان شي ډېر په جوش کې په جذبه کې ټول زړونه یو سوچ یو ځکه چې د الله د رسول د اطاعت دلان دي مدینه منورې د مسجد نبوي نه احد غر تقریبا 3 میله ده کیلومتر په حساب سره تقریبا 15 کیلومتر جوړي یا کم رسول الله صلی الله علیه وسلم دې طرف روان شو نن سبا چې ته په مسجد نبوي کې ودرېږي منس کې یعنی زوړ جمعات چې دغه سره چترې ودلاندې ولاړې او محراب ته تا شاکه او داسې د مخ کو مخامخ نو په دروازو کې چې دروازې خلاصي وي نو احد غرخ کاری دی احد غر تتللو رسول الله صلی الله علیه وسلم رسول الله صلی الله علیه وسلم دغه احد غر چې دی نو دا ته اوم څومره وخت دی لوغني د دې کې د دې تعارف کوم چې احد دا غر ته احد ولی وی بعضی وی له توحده ځکه چې دا احد ځان ته غر دی د سره غیر چا پر نور ورونه نشته وګود غر دی او ځان ته غر دی او نن سبا چې عرب دین هغه وی چې په احد غر کې د سرو زر لوی ذخیره ده سره زر دی په ډیر زیات او د احد دا غر هغه غر دی چې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې دا د جنت غر دی دیته جنت ته نسبت شوی دی بعضی کمزور روایتو کې راځي رسول الله صلی الله علیه وسلم چې په دې صحابه سره ودرېدل نو دا احد غرب د خوشحالي نه داسې خوځېدو لکه څنګه چې په اسمانه کې نه او اس کوم نه ډوبونه وي بیا به د نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایل اثبت احد ای احد ودرېږه پتا باندې پیغمبر ولاړ او دا احد هغه غر دی چې کله رسول الله صلی الله علیه وسلم د سفر نه واپس راتلو نو چې احد غر باندې به نظر پریوتو نه بیا به سورلې ته پوند ورکو تیز وېګا د خوشحالۍ نه او دا هغه غر دی چې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمای احد جبل يحبنا ونحبه دا احد داسې غر دی چې موږ سره محبت کوي او زمونږ مسلمانینه ده دینا زمونږ حضرات اکابر وایي چې دې کې تعویل ته ضرورت نشته
احد کانه دی انسان نه دی او یو زیرو هم نه دی کانه دی لیکن دین معلومیږي چې په کانو کې هم شعور شته او باغی کې هم یو قسم ته حیات شته ژوند پکې شته سا پکې شته دی ستا د سا او ستا د ژوند او ستا د حیات غونې نه هغه جدا لکه ګوري ممکن حیات شته الله جل شانه را کې سا چولی دا او په زناورو کې حیات شته او په دې بوټو باټو کې حیات شته زمونږ حیات او ژوند یو شان دی د زناورو بل شان دی د بوټو بل شان دی بوټو کې حیات شته ځکه خو غنم اول زرغون شي تیغونه بیا لویږي بوټي ته جوړ شي بیا باندې بمبل ولګي غټي دا یو حیات دی په ونو کې حیات شته نو دا غرانګي په اوبو کې پکانو کې په دې سيزونو کې حیات شته لیکن زمونږ په حس کې ناراضي مونږه محسوسونه شعور کې د انسان ناراضي لیکن خپل شعور په غي کې شته نو اکثر حضرات وای زمونږ کابر او اکثر جمهور چې د دې نه مراد دا دی چې په حد دغه سیمینه کوي لکه څنګه چې یو کس د بل سره مینه کوي حد جبل يحبنا ويحبه دې کې د تعویل ضرورت نشته دی احد سره زمونږ مینه ده زمونږ سره مینه او دغه رسول الله صلی الله علیه وسلم د حدیث مبارک په وجبانه چې کله سړی احد ته لاړ شي په احد باندې نظر بروزي نو غر دی د سړی د سترګو ته یخواله رسی او د انسان په زړه کې داسې یخ یخ هواګانې چلیږي چې احد ته ګوري آغا رسول الله صلی الله علیه وسلم د حدیث مبارک وجه نبی کریم صلی الله علیه وسلم دی غر طرف ته روان شو ځکه چې د مشرکین مبارک کې اطلاع راغلی و چې مشرکین هم احد سره بڑاو جوړل دي هغه انتظار کول د مسلمانانو او هغه د بت په ورځ باندې ویرا رسیدلی د شپږم په ورځ چهارشنبه رسول الله صلی الله علیه وسلم د جمعې په ورځ باندې دلته روان شو پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام لاره کې یو مقام راځي اوس د سړک چې دیته چې د مسجد نبوي نه وځي نو تر خود پورې بالکل نیخ تللی دی او ماته د اغاز یو باشنده وي مخکې چې کوم سړک او حد ته تللی نو هغه داسې کوګو او دا اوس سړک بالکل نیغ دی ځکه د مسجد نبوي په دروازه کې چې ودرېږي نو حد غرته ته نیغ کوي او دا چا جوړ کړی دی شافعه الله جل شانه دی مغفور و مرحوم کی چې د بادشاہ کوم تیر شوی دی شافعه هغه جوړ کړی دی او ماته هغه کس او وی دا هغه کس هغه ته خبر وکا چې وی دای جوړ کړی دی د سړک نیغ ځکه چې آلته حضرت حمزه رضی الله عنه دی د احد په میدان کې خخته په قبر کې او د حضرت حمزه رضی الله عنه مخ قبله ته دی چې په قبر کې مړ پروت مونږه مخ قبله ته کو او چې داغه مخ قبله ته دی نو مخ مسجد نبوي ته راځي د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام قبر مبارک په مسجد نبوي کې دی نو نیغ خپل مخ نبی کریم صلی الله علیه وسلم ته راځي نو شافعه دا سوچو کو چې د دې ترمنځ چې دا څومره آبادی ده دا ټول آبادی چې کوم دی نو مونږ لري کو چې حضرت حمزه رضی الله عنه نبی کریم صلی الله علیه وسلم ته بالکل مخامخ وي په دې اراده دا کار کړی دی نماز لړنه و د دعاګانې وخته بهرحال پاغه لار کې پتلو کې اوس سہولت هم دی او سہولت دا د خپل د وزل پیاده تلم د مسجد نبوي نه احد ته یو د رسول زنانم و پیاده تلیو حالانکه په دې اراده تلم چې رسول الله صلی الله علیه وسلم چې جنگ درلو نو احد ته پیاده تلو صحابه کرام بدل لغي وړي مزل کوله نو په تیزو قدمونو باندې چې سړی زی نو په 40 منټ کې د مسجد نبوي نه احد ته رسیږي 40 منټو کې ستلم خلغونه تیز چې زیاله شروع روزینه په باندې وخت ډیر لګي بهرحال رسول الله صلی الله علیه وسلم دلته روان شو په لار کې یو ځای راځي غته شیخین وي او شیخین څه شي هغه زمانہ کې یو دوه وړ غرونو غونډي وي او دې ځای کې یو يهودي بوډا او یو يهودي بوډای و او عربی ژبه کې بوډا ته شیخ وي چې کله ګیره کې سپینو لګي نو بس بیا دا شیخ شي نو دا شیخین وته په دې وجه وي دا شیخین دینه مراد صحابه کرام نه دي ګورې ښا هغه مقام ته شیخین وي اوسم وته شیخین وي هغه زید جیزه چې رسول الله صلی الله علیه وسلم ورو رسیدو نو د لخر جانچ پړتال کولو چې کوم کسان د جنگي دودي او کوم کسان داسې دي چې غي نشي جنگي دي نو تقریبا اولس کسان صحابه کرام الکان یو واپس کړی دي الکان هغه د جوش او د جذبې نه په جنگ کې تلل رسول الله صلی الله علیه وسلم واپس کړ پاغه کې عبد الله ابن عمر رضی الله عنه حضرت زید ابن ثابت رضی الله عنه حضرت زید ابن ارقم رضی الله عنه براء ابن عازب رضی الله عنه
ابو سعید خدری رضی الله عنه ګڼ کسان دي صحابه. نو یو صحابي دی رافع ابن خدیج رضی الله عنه دیم واپس کو، نو چې دی واپس کولو دی پوښ چې امام واپس کوي نو د پنجو په سکو باندې ودرېدو، دا پوندې اوچته کې وشي یا رسول الله زه خو ور دی لوی سره یو شانم نو د ویج ټیک ته ځه. نو رافع ابن خدیج رضی الله عنه د سوار له سکال عمر یو واغشت. بل دویمه خبره پد کې دا و چې د ششناک ډیر زیات ششناک او عجیبه دا ده چې په همدغه غشي باندې لګېدل او شهید شوی په غشي کې ششناک مو ډیر زیات. او چې کله سموره ابن جندب رضی الله عنه صحابي دی هغه چې دا ولیدل چې رافع ابن خدیج واغشتو او زه واپس کم د عمر نه دیم کم پنځل سکارونه کم سوار لس کال عمر د سوار لس کال والے واپس کړو. عبد الله ابن عمر سے وی چې په بدر کې خوځه تلې نو مو په احد کې چې کوم دین زلانم رسول الله صلی الله علیه وسلم واپس کم ماته وی چې ستا عمر کم دی او په خندق کې به د پنځل سکال شوم نه بیا واغشتم. نو عمر ابن عبد العزيز رحمه الله هغه چې قانون سازی کول نه پاغي کې لیکلی چې اولی کوي چې کوم سړی د پنځل سکال وی الک نو هغه ته موږ وظیفه جاری کو د جنگجو دی د مقاتل دی د دشمن سره جنگي دی شي مجاهد دی غازی دی او چې کوم د دې عمر نه کم وینو هغه نه هغه په دې حدیث مبارک باندې عمل کوي. او اکثر علما وایي چې یو الک بالغ شوی نی یعنی ظاهری علامات د بلوغ پاغه کې نور نی نو چې عمر 15 کاله پوره شي نو په د باندې د بالغ احکام جاری کیږي بس. نو سموره ابن جندب رضی الله عنه چې وکتل رافع ابن خدیج واغشت زی پرېخو نو د خپل پلار ته وی پلار خپل نو سکه پلندرو هغه ته وی چې سیب رسول الله صلی الله علیه وسلم ته زما سفارش وکړه زدي سړی ته په خوشتي ورزم رافع ابن خدیج او کده ما روغ ورزول نه ما مخلی نو وته وی چې ټیک ته رسول الله صلی الله علیه وسلم ته وی رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایل ټیک ده نو دغه ځکه دا دواړه په خوشتي شو. نو بازي وی چې د سمره ابن جندب رافع ابن خدیج رضی الله عنه ته په وخت کې وی چې ته خو اسمه غشته ته ما ته ځان روغ ورزو چې ما واخلی. دا جذبه او جوش د صحابه دا سه تکړه خلک. نو رافع ابن خدیج روغ ورزولو سمره ابن جندب رضی الله عنه په د پاسه شو. رسول الله صلی الله علیه وسلم دیم واغشت چې کوم الکانه واپس کړیو باغې کې نور واپس کړو دا به واغشت. واخر دعوانا الحمد